عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. اولنی حدیث د مشکات مصنف د کتاب په سر کې راوړو د خطبی حصے وګرځولا او د باب حصے اونګرځولا. رستو به کتاب الایمان ذکر کوي پاره کې باب او فصل او ساوس خدا حدیث یې د کتاب الایمان نم مقدم کړو او په خطبه کې راوړلو د خطبی حصے وګرځولا. نو د ټولو نه اولنۍ خبره په کې تاسو انداز دکې چې مصنف د کتاب په اول سر کې دا حدیث ولې راوړو. کتاب خوده د ایمان نشرو کوي کتاب الایمان، نو د کتاب الایمان نمخ کې دا حدیث ولې راوړو. تاسو به ورته وایي د ولې په جواب کې چې د کتاب شروع کولو نه مخکې طالب العلم ته دا تنبیه ورکړي چې تصحیح د نیت د اوکا د کتاب د شروع کولو نه مخکې طالب العلم ته تنبیه ورکړي چې د خپل نیت اصلاح وکا، د خپل نیت تصحیح وکا. ځکه چې ته د یو مهنت سره د یو مشقت سره مخامخې کچرته ستا نیت صحیح نه وي نو بیا ستا عمل تعالی فایده نه درکوي. که ته مشکات لفظ بلفظ یاد کې سره د معنا او د تشریح یاد کې خو چې ستا نیت صحیح نه وي نو د مشکات زده کول تعالی فایده. نو مصنف په اولنی حدیث کې طالب العلم ته دا تنبیه ورکړي چې تخپل نیت صحیح کا، د نیت اصلاح وکا. بیا کته کتاب لګ زده کې او کډیر زده کې خو تا تبا نتیجه او ثمره چې د په نیت باندې سکیږي ملاویږي. دای اولنی وجه شو د ټولو نه اسانه وجه. دویمه وجه صاحب د مشکات په دې حدیث سره وړلو کې د امام بخاری اتباع کړي او چونکه امام بخاری ته امیر المؤمنین فی الحدیث ویل کېږي نو څورته ویل کېږي امیر المؤمنین فی الحدیث او د خپل عمراو اتباع ضروری ده. نو ځکه مصنف د امام بخاری سره وکړه شاباسي تابعداري وکړه هغه د حدیث راوړل نو دم پسې څکړو راوړلو. دو وجه شولې. درېمه وجه عبدالرحمن مهدی رحمت الله علیه فرمای څوک عبدالرحمن مهدی من اراد ان يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث من اراد ان يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. سوکم چې اراده لري او د کتاب تصنیف کوي ان په باب د احادیث کې ښا مطلق کتاب مراد نه دی. من اراد ان يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. نو سوکم چې په احادیثو کې کتاب لیکي نو شروع د دې حدیث نه ولی دې شروع وکړي. په دې هم لږ ځان کوي چې شروع دې د دې حدیث نه وکړي نو ولی دې شروع وکړي. دا غي وجه دا ده
چې دا حدیث د علوم خزانه ده. حدیث څه دی شابسي؟ د علوم خزانه ده. یعنی د اجمال په تورې د خپل کتاب نه مخکې څنګه ذکر کړه. څنګه د علوم خزانه ده؟ نو امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي د دې حدیث په باره کې وی فيه نصف العلم. څه فرمایي؟ فيه نصف العلم، چې په دې یو حدیث کې نیم علم پروت دی. څه پکې پروت دی؟ نیم علم پکې پروت دی. ډاکټر صاحب مبارک ته به وی چې په دې یو حدیث کې به دا نیم علم څنګه؟ نو دا بس ده کې چې علم په دوه قسمه باندې دی. یو هغه علم دی چې د هغې تعلق د ظاهر سره وي، او دویم هغه علم دی چې د هغې تعلق د باطن سره وي. او په دې حدیث کې علم باطنی څه دی؟ ذکر شوی دی. نو د نیم علم تعلق د ظاهر سره دی او د نیم علم تعلق د باطن سره دی. او په دې حدیث کې چونکه د باطن ذکر دی کنه، نو باطنی علوم په کې څه شوي؟ ذکر شوي دي. قاضی عیاض رحمت الله علیه د احمد ابن حنبل نه نقل کړی دي فيه سلسل علم. قاضی عیاض رحمت الله علیه د چانه نقل کړی دي؟ د احمد ابن حنبل نه. نو هغه وی فيه سلسل علم چې په دې کې درېمه حصہ د علم بیان شوی ده. څومره حصہ؟ بیا به د دې درېمه حصے تشریح تاسو څنګه کوئ؟ د درېمه حصے تشریح به څنګه کوي؟ نو هغه تشریح به داسې کوي چې یو علم هغه دی چې د ژبې سره تعلق وي، دویم هغه دی چې د جوارحو سره تعلق وي اندامونو سره، او دریم هغه دی چې د زړه سره تعلق وي. څه شي سره تعلق وي شابسي؟ یو علم هغه دی چې د دې تعلق د ژبې سره، دویم هغه دی چې د دې تعلق د جوارح سره، او یو هغه دی چې د زړه سره تعلقي. نو په دې حدیث کې چې کوم علوم ذکر شوی دي د تعلق د زړه سره دی. د چا سره دی؟ په دې پوه شوي. او د حدیث په عظمت کې تاسو دام ویلې شئ. د حدیث په عظمت کې تاسو دام ویلې شئ چې دا حدیث په هغه احادیثو کې دی په کوم حدیثو باندې چې د تمام دین او اسلام دارومدار دی. د دې حدیث په شرافت کې په عظمت کې تاسو دا وایي چې دا حدیث په هغه احادیثو کې داخل دی په کوم احادیثو باندې چې دارومدار د اسلام دی. دا حدیث په هغه احادیثو کې داخل دی په کوم احادیثو باندې چې د دین او د اسلام دارومدار دی. هغه کوم احادیث دي چې په هغه باندې د اسلام دارومدار دی. امام ابو داود فرمایي او امدا شان تقول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې د ټول دین دارومدار چې دی دا په څلورو احادیثو باندې دی. دا په څه باندې دی؟ نمبر 1 من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. یو حدیث دا دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. دویم حدیث ازهد فی الدنیا یحبک الله. ازهد یحبک الله. دریم حدیث الحلال بین والحرام بین. الحلال والحرام بین. دریشو او څلورم انما الاعمال بالنیات.
نو په دې څلورو احادیثو باندې د ټول دین دارو مدار دی. د دې سره قریب قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. هغه وایي چې علم دا په څلورو حصو باندې تقسیم دی، که دین وی او که علم وی، دوانه ذکر شوی دی. یو ترک د ما لا یعنی، ترک د ما لا یعنی، دویم زهد په دنیا، دریم تمیز بین الحلال والحرام، څلورم تصحیح النیت. دا د دې حدیث عظمت او شرافت شو چې د دې وجنه حدیث د کتاب په سر کې راوړل شوی دی. په دې باندې پوه شوي. دویمه خبره واقعه او شان نزول د حدیث، واقعه او شان نزول د حدیث. د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی چې د رسول الله مبارک کې یو صحابي دی، د هجرت نو کړي، د ام قیس په نوم باندې یو زنانه وا، صحابیه وا. هغه ته د نکاح پیغام ورکړو. نو هغه ورته ویل چې ته هجرت وکا، مدینه منوره ته راشه، نو زه به در سره نکاح وکم. نو چې هجرت یې وکړو، مدینه منوره ته رااله، نو هغه ور سره څه وکړه؟ نکاح وکړه. نو رسول الله مبارک په عام خطبه کې دا حدیث او فرمایلو، هغه سړی ته تنبیه ورکړه او د نورو خلکو د نیتونو اصلاح وکړه. هغه ته دا تنبیه ورکړه چې د الله بندا دا هجرت څومره عظیم عمل دی، څومره لوی عمل دی، او تا د داسې وړو کې مقصد د پاره وکړو چې هغه صرف نکاح ده. خزه خو په مکه کې ملاوي دی کنه. بیا بتوي چې را صحابي د خزه د پاره هجرت کړي، صحابي د خزه د پاره هجرت کړي، نو نه چرتم صحابي هجرت د الله او د الله د رسول د پاره کړو، خو چون کې د هجرت نه مخکې د مسله د نکاح رااله، په نیتونو خو الله عالم دی، خو خلکو کې دا مشهور شولا چې د هجرت د صد پاره وکړو، د ام قیس د نکاح د پاره وکړو. نو دانیت مخلوط شو، نه دي څه شو، یوازې په یوازې د نکاح د پاره هجرت نه وکړي، بلکې نیت مخلوطو. هجرت کې مقصود الله او د الله رسول، خو ور سره په ځمن کې څم رااله، نکاح مراله، نو نیت مخلوطو. الکه نو په مخلوط نیت باندې رسول الله مبارک ورته زور نه ورکړه. آو صحابي دی، څوک دی؟ صحابي دی. دا د تنبیه ورکول په داسې وړو کې غونډه کې غلطۍ باندې، دا د صحابه او عظمت او شرافت دی.